بل خبره د قربانۍ متعلق ده نو چې کوم سړی مالدار او د نصاب خاوند دی هغه قرباني واجب ده زموږ د امام صاحب رحمت الله علیه په نصاب غالبا چې ما تاسو کړو 76100 روپے دی غالبا یا 150 چې چا سره شپږ او یا 1000 روپے یا د شپږو او 1000 روپو د تجارت سامان لکه دکان یې کړی دی په هغه دکان کې د شپږو او 1000 روپو سامان د تجارت یا مثلا نور د تجارت څه سيزونه دي چې هغه سو اخلي خرڅي پلاټ دی یا بل څه شی دی او 76000 روپو ته د هغې قیمت رسیږي د باندې قرباني واجب ده 50 سره کالې دی اکثر خدو سره کالی وي سړی تاسو کې زمون کالی دی نو داسې مو چې زمودار خدای دی هغه ستاوي نو بیا خبره ده او کله خدای مہری یا پلار ولا جوړ کړي د پلار د کورې راغلی یا خاون مہر نو دا د سړی نه ګوري دا د خدای نو د خدای کالی دی نو کالی چې اونې مو تولو ته ورسېږي د سرو زرو کالی الا به قرباني کوي د اونې منکمې په قرباني نشتا او د سپینو زرو کالی کې 250 نیمو تولو ته ورسي نو قرباني به ور کوي کداغي نکمې قرباني په نشتا البته کچا تر یو تولا کالی دی یو تولا او نقد پیسې وسره نقد لګي وکړي دي یار تجارت سامان دی وسره د ضرورت نه زیات سامان دی نو بیا به ګوري په یو تولم زکه قرباني کوي بیا به دا تولی قیمت لګي نو نن سبا خو ما په خیال تولا 1 لک نه بره چې 1 لک نه بره شو او نقد وسره 1000 روپے 1500 2000 روپے دي نو بیا خو قرباني به خامخا واجب ده او کته ویره ما سره خو 100 روپے دي او 100 روپے دي او 1000 روپے دي او دا یو تولا کالی ز سو کم نو دا 1000 روپے خیرات کا دا چاله صدقه کې ورکا غریب ته مثال پته و چاله صدقه کې ورکا خیرات کې ورکا نو یو تولا کالی بر سره پاتې شي نو بیا باندې قرباني نه کی دړنه صدقه کا دړنه دا سوچ مکوا چې دا پر قرباني نه ځان خلاصو دا وا چې دا غریب امداد کالی خرڅ کما نو غریبانه نه ډیر مسکینان او دا 1000 روپے 2000 روپے ری ودا د خدای په نوم خیرات کا نو بیا ور باندې نه کدا چې ازمه کوي نقد وسره بالکل نشتا و دومره ځمکې ده چې راځو د بچو ادنا گزاره پکېږي نو قرباني وکړي او که دومره ځمکه را چې په هغې د بچو گزاره نه کېږي دا کار بیا پې قرباني نشته کله چا 2 کور دي یو کې اوسېږي او بل کور یې دی لا اخیستی دی چې دا به زما د بچو وي یا زما دا کور د کوټې بیا به خرڅوم هغې له به ځم یا مې دا د زامنو دی نو که د هغه دویم کور قیمت 76000 روپو ته رسېږي نو قرباني پې شته او کدا شپږ او یو نکمې قرباني پې نشته او کدا چا پلاټي خرید او فروخت لغشتي بعض خلک تجارت لا اخلي نو که اگر تجارت د پلاټونو دا غي پیسې 76000 ترسيږي بیا به قرباني ورکړي خدا دا هغه کور دي چې دې کې اوسېږي دین علاوه دا له پلاټ اغشته دي خرید او فروخت لنا پلاټیشن لنا تجارت لنا ځان له بچولا نو که دا غي قیمت 76000 ترسيږي نو قرباني ورکړي بل خبره تاسو ته دا کوم چې کور کې بعضې رونه یو پلاري او شریک دي نو پیسې راوړي پلار نه یا مور نه نو که دا پلار او مور مکمل اختیار مني پلار او مور مکمل اختیار مني دا پیسې د شریک نه بچی راوړي خو پلار نه ورکوي اختیارمن پورا پلار دی چې پلار پې ارسه کوي اختیارمن مور ده چې مور پې ارسه کوي نو بیا په دا یو پلار قرباني دا هغه ورکوي یا په مور خو که چېرته دا پیسې د پلار سره امانت پرتې وي مور سره امانت پرتې رهدي بچو شریکې وي سبا دا بچي بیلیږي نو بیا وایي چې بابا ما له خپلې سره دې کې ګوره ډېر خلک دوکه کېږي سبا دا بچي بیلیږي نو هر یو بچي وي دا خو زما ګټه بیا بچي وي دا خو ما ګټلې وه بیا بچي وي دا خو زما تجارت و ما له خپلې سره کا نو ګورې که داسې وي نو بیا په هر بالغ دوی خپله قرباني شته دا هغه لومړي صورت هغه دی چې مال پلار نه ورکوي که دوی بیلیږي پلار نه نشي غوښتی بس د پلار دی که دوی سبا بیلیږي د مور نه نشي غوښتی بیا د مور ده بالکل د پلار او د مور مکمل با اختیاري مال ټول دوی ګټلې هغه ته بخلی دی او که دوی بیلیږي د هغه نه نه غواړي چې دا خو زمونږ د مونږ له راکړه په هغه صورت کې ګورې یو قرباني او که دا پلار یې صرف د تصرف اختیار لري چې دا به زه لګوم کور کې سبزي به راوړم غم خادي به دې کوم نور مال ټول د بچو وي که ځمکه پیلي په شریکه پیلي
صرف پلار د دې اختیار د دې د چیرې کور کې سبزی ډوډۍ جامې غم خادي هغې کې به لګوم او پیسې وي د بچو نو که د هر یو بچي کیسه ৭۶,۰۰۰ روپو ته رسېدله شپږ او یو ته هر بچی به بیا قرباني کوي بالغ په نابالغه قرباني نشته دغه رنګې خاوند سره ځان له مال دی او ښځې سره ځان له مال دی او ৭۶,۰۰۰ ته هر یو رسېږي دواړه به ځان له قرباني به کوي نو زما وروڼو دا څو خبرې د قربانۍ مې درته وکړې بل څاروی چې اخلی نو چې ګډ او چیلي وي چې کال عمرې وي البته لماور ګډه لم والا چې داسې د کال په شکل ښکاري سور وي نو بیا په شپږ میاشتي دم کېږي خو چې لماور وي او په شکل د کال ښکاري سور وي الا او که نه ټپ وي لماورني په شکل د کال نه ښکاري نو بیا په ګډم په شپږ میاشتي نه کېږي په کال به کېږي او په چیلي کال نه کمي قرباني نه کېږي د غیر ورځ د اعتبار چې په کومه ورځ د اختر ورځ ده او بعض او نور څاروي چې دي زمونږ په طرف کې دلته کې غویان میخې کټا کټي دي نو هغه ته 2 کالو ته عمر ورسېږي قرباني پې شته او چې 2 نه کمې قرباني نشته ګور یو خبره وکړم زمونږ کتابونو کې دا لیکلي دي چې د ده غاښونه یي په غاښ دوی دا غاښونه نښه د دې خبرې چې دا د 2 کالو دی که یو سړي کره خپل غوی دی سخی دی او لوی شوی دی او دته پته ده چې 2 کالو دی یا د خور کره دی ورته پته ده 2 کالو دی یا ګاونډي سره دی او دته پته ده د په ګاونډ کې دی چې دا خو د 2 کالو دی یا د زمیندار سره دی او دته ښه پته وي دته په معاشره کې پته کې د 2 کالو دی او غاښې نه وي نو قرباني پې کېږي عمر له شرط دی چې 2 کاله وي عمر شرط دی غاښې نه وي خو ګورې که چېرته غاښې ني او تا ته یو سړی وي په منډی کې چې د 2 دی نو په دې به اعتبار نه کوي نن سبا ګورې پرون مې بله واورېده دا لا بیله حکومت هغه ډاکټرانو نیول هغه دا چې بعضې واړه څاروي وو چې هغه غاښونه یې نو دا ډاکټران یې وله د غاښونو روستي وو نو غاښونه یې وله په خوله کې لګولي دي دې ته پاکستاني ډاکټر وایي په خدای عقل وکړه حیران به شي چې دا د دوی دا ذهن کم ځای ته رسي یعنې اوس سخول او کټوله په خوله کې غاښونه ږدي ووری یاره مړه دوی وایي چې پیسه هم په کومه طریقه وګټلې خوار شي ځان دې هم غرق که او هغه قربانۍ والا دی تباه و برباد نو ګورې دا چې درته وایي چې غاښې نشته خو په 2 کالو دی په ده به یقین نه کوې بلکل به نه کوې منډی کې خو به تا ته صفا وایي چې دا د 2 کالو دی غاښ نشته بله 2 نی دروغ درته وایي دا چې مونږ وایو چې غاښ ضروري نه دي د 2 کالو پې کېږي دا هغه چاله چې تا ته بالیقین معلومې چې دا د 2 کالو دی چې ښه پوره په یقین درته معلومي چې د 2 کالو دی او کبل درته وایي د 2 دی دا ټول دروغ وایي اعتبار به په چا نه کوې دې زمانه کې دا د 100 کالو دا خجرت 2 نیمو کال هلکه دا خو کوټې نه دی نه نجد ما کرې عمر برابر قسم هم درته خو دروغ به راته وایي غاښ ته یې ګورې بس چې غاښ یې کړې وي نو بس بیا پې قرباني کوه او غاښ یې نی کړې چې قرباني پې ونه کړې او د منډۍ د خلکو او په دغه سوداګرو په دغه نورو خلکو اعتبار ونه کړې هغې خو د ډاکټر باندې غاښونه یې ږدي ووره ورته دا هم پکې لا نه وې واورېدې چې ډاکټر ورپسې روبدي غاښونه ولې یې ږدي ماشاءالله نو دا به نه کې په دغې به اعتبار نه کې غاښ ته ګوره ښه څه مې وایي سبا ګورې غاښ ته البته ستا یقیني چې دا سړی ما ته رښتیا وایي ستا ګاونډي دی ستا په یقین دی تا ته د هغې ایمانداري معلومه ده چې سړی ایماندار دی یا ستا د خور د کور دی یا د رشته دار د کور دی یا ستا د خپل کور دی نو بیا اصل عمر دی بس نو بیا که غاښ نه وي نو پروا نشته بل دا دی چې دی واغېشتو دا شرط به پرې نه لګی چې دنه مې واغېشتو خو دا به ګورې قربانۍ ورځې پورې ساتې دا ګناه ده دا ناروا ده البته که ته وایې چې یاره دې کور ته به زموږ ټپېږي دی به یې ساتي نو هغه له بیا د هغه ساتنې د ورځې پیسې ورکړه که یا وله لېږه پیسې وله ورکړه چې دا راله ساته خو دا شرط به نه لګی چې ګورې علم نه نه خو ساتې به دا د ګناه شرط دی او ښه څاروی اخلی ښکلې څاروی والی او د غوښې نیت مه کوئ ځکه نیده کې به غوښه ډېره وي چې چا د غوښې په نیت قرباني څاروی واخېسته قرباني ونه شوه البته ښکلې څاروی بهتر دی نیت دا وکړه چې دا د رسول الله مبارک طریقه ده او په ما یو واجب دی نو غوښې به هم پکې راځي بار نه دی نو دا څو خو د دې میاشتې نه مخکې خبرې وې او بل منډۍ نه به یې په غلا نه راوباسئ د منډۍ والا باقاعده خپلې پیسې به ورکړې
ډېر خلک یې د منډۍ نه په غلا راوباسي د کور نو غلا ده د اوس نه د غلا ظالمه شروع وکړه دا کار به نه کوي او ښکلې څاروي والی چې ګوډني شلني دا یې څاروي والی چې غوږونه یې پرېني که غوږونه د نیمې نه کم پرې بیا پرې قرباني کېږي او که نیم پرې بیا پرې قرباني نه کېږي که پیدایشي ښکرې ني او نو خیر دی بیا پرې قرباني کېږي او که ښکرې وي او مات شوي وي نو که نیم ماتې قرباني نه کېږي او چې د نیم نه کم ماتې بیا پرې قرباني کېږي او که مشر څاروي وي غټ او غاښې ني پرېوتې وي وګوره ګیا خوړی شي که نه نو که ګیا خوړی شوه ښه برابر نو کېږي پرې ګیا نه شوه خوړی بیا قرباني نه کېږي او که دومره ټپو چې رسول یې نه شي ته دا ذبح ځای ته بیا هم پرې قرباني نه کېږي او که داسې ټپ نو خیر دی په خپه ګوډ دی خو ځان رسولی شي د قربانۍ ځای ته نو بیا پرې قرباني کېږي او که ځان نه شي رسولی بیا پرې قرباني نه کېږي لکه یو ګوره که نیمه پرې وي قرباني پرې نه کېږي په دې نیمه کې کم زیات کې لږ د صحابو د ایمو اختلاف زمونږ د امام صاحب صاحبانو وغیره شته خو زه احتیاطي خبره درته کوم نیمه پرې وي قرباني پرې نه کېږي او که د نیمې نه کمه پرې وي نو بیا قرباني پرې کېږي دغه رنګ نظر دی که نظر یې د نیمې نه زیات یو سترګې اړندوي مثلا قرباني پرې نه کېږي او که نظر یې لږ کم او نور د دواړو سترګو نظر یې تیز و بیا پرې قرباني کېږي په ټول نه ښایسته ښکلې څاروي الی ښه مزېدار څاروي اخلئ او د غوښو نیت مه کوئ او د قربانۍ نیت ورباندې وکړئ نور چې څه مسایل انشاءالله کوشش به وکړم چې آینده جمعه درته ذکر کړم